بل کوم چیلنج چې ستاسو د زیشانو نو هغې حوالې سره کوم مختصر ویل ځکه ډېر کتونکي او ډېر پښتانه په انتظار دي. اوس دا الفاظ به زما لږ نور هم سختو خو دا سوشل میډیا ده نو ما راته نور ته پښتون یې پوه شي چې زه څه تا ته ویل غواړم که نه. بل خان بابا د پیزان جان یو ویډیو ډېره زیاته وایرل راواله د پرون نه هغې حوالې سره به څه ویل غواړې؟ خان بابا او پهلوان خو اوس ماشاءالله 24 ګنټې اجره کې موجود وي مخکې به نه راتلو په نظر آیا څه تنخوا دې ورله تړلې که نه بس دا اوس دلته پروت دي؟ نو دې بل خان بابا په انټرنیشنل سطح چې کوم چیلنج دی هډې هیل دی که کوم دی مال خو نوم هم نه راځي خو غالبا چې تاسو اوس په دې بیک ګراونډ کې هم وویل چې یاره زما د هغه سره د مقابلې چې کوم دی نو هغه دغه روان دی نو هغې حوالې سره به څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه به فخر مردان فخر پښتونخوا خان بابا کله چې یو انسان تاسو نه یې لیدلی د هغه په باره کې په ذهن کې که چېرته منفي اثرات وي نو هغه ابس دي چې کله یو انسان سره میلاو شي او د هغه سره کینی او هغه ویني نو بیا پته ولګي ملګرو چې واقعي د انسان کې څه کوالټي شته. موږ له هم ټایم راکو چونکې ما ته ویل خوا ته مې کېنه خو ما ورته ویل چې خان بابا زه کېنم بیا خو به بیخي ښکارم نه نو زه ولاړم او خان بابا ناست دی مونږ بس برابر یو. خان بابا ډېره زیاته مهرباني د ټایم د راکولو مصروفیات سیوا دي خو بیا دې دومره مینه راکړه مننه. مننه ستاسو مننه چې دلته راغلې مهرباني. خان بابا کله چې راتلم د کورونو وړوکی زوی مې دی هغه راته ویل چېرته ځې ما ورته ویل بچې خان بابا خواله ځمه نو ما ته ویل بابا وبه دې وخي ویل مه ځه که نه نو خان بابا ماشومان هم یریږي چې تاسو وګوري ځکه چې کله ویډیو راغلې ده نو هغې کې ښکاره شوي چې خان بابا به بیا اوس څوک وهي نو ماشومانو سوچ هم بل طرف ته هغه ماشومانو ته به څه وی چې کم تا ګوري او یره یې په زړه کې. یاره زه خو اول د دې خبرې نه اول چې کله زه کو خپله اجره کې که باري که په ملک نه باري که په هر ځای کې زما په 10 کاله فیلډ کې ما تر اوسه پورې داسې ورځ نه ده لیدلی چې زه وتیم او ما له ماشومان نه راغلی فیمیلز نه راغلی میلز نه راغلی زمونږ وروڼه خویندې دي ټول نو هر ټایم مونږ له الله یو داسې عزت یو داسې دغه راکړی دی که نه. سیکنډلی د هغه ماشومانو دغه لپاره دا خو مونږ ریسلنګ دی سکرپټډ دی زما هلک کیریکټر دی چې زه په نیټ باندې پلی کوم نور زما په خپله لکه اجره پښتو جرګه که نه هر څه باندې پوهېږو نو دا بس صرف یو کیریکټر دی چې مونږ یې پلی کوو او نور هېڅ هم داسې نشته. زما زوی ته به څه وی به دې موس ګوري ستا زوی ته تا باندې جوړه ښه کلمې ویلې دي چې راتلې بهرحال چې دغه دی دا مروان نوم یې مروان هېڅ هم نشته داسې او زمونږ بچې کشرو مې کله چې بابا سره پروګرام جوړ کړه راشه تصویران به وباسو. خان بابا نه راته ووایي چې یو خبره ما اورېدلې وه چې یاره علمچن نه و که څوک و هغه یو ځای ته ورغلی و چې واپس وی راووتو نو د هغه نه چا یو سپلی وړې وه نو بیا انتظار کې ولاړو وایي چې ډېر ټایم بعد یو ماشوم راغی د ځان سره یې راوړه نو هغه دې تپوس کړو چې په دې سوچ چې دا مې مور ته ښودله نو داسې څه واقعه چې یاره تاسو م یو ماشوم منډه کړې وی چې ورګه زه مور ته وایم چې خان بابا مې ولیده یاره داسې خو لکه مطلب څپلی رانه چا نه تښتولې خو لکه ډېر داسې کېږي چې مونږ چې ته لړ شو نو ماشومان چغېږي چې خان بابا راغی تصویران ورسره وباسو چې بیا راشي بیا به ژړا هم شي خواله چې راشي لږ هغه صاف دروني که نه خو واقعي را سره ډېرې داسې خفنې شوي دي او ټایم لګ دی کني ته اوس کیسه شوی بل خان بابا په انټرنیشنل سطح چې کوم چیلنج دی هډې هیل دی که کوم دی مال خو نوم هم نه راځي خو غالبا چې تاسو اوس په دې بیک ګراونډ کې هم وویل چې یاره زما د هغه سره د مقابلې چې کوم دی نو هغه دغه روان دی نو هغې حوالې سره به څه ویل غواړئ؟ نو دې سره ګوره زمونږ زه تاسو ته خبره کوم زمونږ د ملک زمونږ د پښتنو دې سره نور هم نوم جوړیږي او کله چې بیا داسې ریکارډ جوړ شي کله دنه موږ وګټو نو چې کله څونه انشاءالله څونه زمونږ ملګري بار ملکونو کې یا د دې ځای نه بار ملکونو ته ځي نو برید به تاوي او فخر به کوي چې د هغه مردانو د پاکستان او د هغه پښتونخوا نه یم چا چې ستاسو د انګریز نه ګټه دی. هغوی چې کله دا خبره مخې ته راوړو نو آیا ستاسو سره رابطه مابطه کېږي چې یاره دا مقابله تاسو هغه ډېر پروفیشنل خلک دی که نه ما سره ډېر رابطې شوي دي چې یاره زه دا چیلنج کوم دا چل کوم هغه چل کوم مقابلې بار سره ریلي ویټ به زه ریل اوچتو ګوره د دې کې څه وال ټکول نشته لکه هغه یو ویټ اوچت کړی هغه ویټ به زه اوچتوم د هغې نه باوجود کو هغه څه غواړي زه ورسره راکولی شم هغه پکې هسې ویلي چې یو سلیب فایټ به کوو که نه نو مونږ خو پښتانه یو مونږ خو چې لارو کوڅو کې سلیب فایټ چلی زده کوو
چې سپېړې خلک څنګه ورکوي که نه هغه څه د سره څه ایشو نشته هغې کې خو غټ چیلنج دا دی چې 600 kg اوچتول دي او هغه چیلنج دا نور هغه ما سره ډېر پروفیشنل سړی دی ډېر ښکلې طریقې سره کیسه کتاره دا به کوو هغه به کوو دلته به راځي پارټیانې فن خوراک داسې هغسې خو چیلنج به خامخا کول غواړي او بل خان بابا او پهلوان خو اوس ماشاءالله 24 ګنټې اجره کې موجود وي مخکې به نه راتلو په نظر آیا څه تنخوا دې ورله تړلې که نه بس دا اوس دلته پروت دي نو دې دغه دی که نه دا بس یو دې مړه چا دوکه کړی او په داسې طریقه چې راشه د خان بابا نوم واله او بس بیا دې ما پوهې که بیا پکې یو جرګه کیسه کتاره بیا دې ما ځان لکه چا لکه دا ګورې داسې ني ته بس پریشان شوی خو دا د سوشل میډیا اصلي حقیقت دا دی نو چې دا هغه هر څه وپېژندل نو دلې اوس خوند ورکړی دی بس سوشل که نه دا سوشل میډیا دا دی که نه نو بس په دې پوه بل خان بابا د پیزان جان یو ویډیو ډېره زیاته وایرل روانه ده د پرون نه هغې حوالې سره به څه ویل غواړې فیضان زما بچی دی زما کشر دی او ټول عمر زما همدا کوشش چې زما دا کشران دی وایرل شي او دې دغه وکړي او هغه ډېره ښکلی یو ویډیو یو سوچ و چې چا چاته نشته پته دا زموږ یو سټک دی او هغه مونږ لکه یو ویډیو یې پسې جوړو چې دا څوک نشي وچتولی نو زما یو ریسلنګ کې یو ټریک دی چې دا زه شاته نه سړي ونیمم داسې اولمه بروک لیسټر چې څنګه کوي دی ما په هغه سټایل ونیو ته ما لکه دا به زه ته هغسې اوچتوم سټک به پخپله راوچتېږي نو موږ هغسې ویډیو جوړه کړه د هغې نه بس څه میمرانو خو زما نه اجازت اخیستی و چې جا نه وغوښت د په غلطې خبرې مبرې وکړه خو آل راونډ هغه ما ته هم پته را ټوله دنیا ته هم پته را فیضان ته زمونږ هم سیوا پته را چې ته زما په نظر څنګه دی داسې د هغه په دې عزت نه خرابېږي نه په سوشل میډیا په دې خبرو ده چې عزت خرابېږي چې غلط نه هېڅ نه مه یارېږه اوس دا الفاظ به زما لږ نور هم سخت خو دا سوشل میډیا ده نو ما راته نور ته پوښتنې پوه شي چې زه څه تا ته ویل غواړم که نه او بل دا راته ووایي چې خان بابا د کیمرې نه علاوه داسې پهلوان او صادق توري چېرته په خوشتۍ وروستي که نه هر وخت یې لګېږي یو بل سره لکه کم یو تکړه دی لکه د بنو په شانتې لګېږي یاره دې نه دی تکړه کني غټ ډېر دی خو زور باندې یو شانتي دي او نور لکه دا دی چې ګزار مزار بیا دی تکړه دی صادق تور به د کمزورې دی که نه او داسې یادې زما خاطر کې نو ډایرکټ پې نه دغه کېږي نور خو دا ورته وګوره ځان له 130 کیلو دی بل کوم چیلنج چې ستاسو د زیشانو نو هغې حوالې سره کوم مختصر ویل ځکه ډېر کتونکي او ډېر پښتانه په انتظار دي بس چې کله زیشان راځي رادي شي او ما هغه هم ویلي دي اوس یې او دا اخیرنی چیلنج دی زما له لوکل سړي دپاره دې نه پس به نه چاله جواب ورکړی کېږي دې نه پس به نه څوک زما په سوشل میډیا تاسو داسې وینئ نه ما د هغه په سوشل میډیا وینئ چې کم سړی موږ ته چیلنج کوي دغه کوي هغه موږ سره پرسنل ایشو علي او بیا وګورو چې پرسنلی سړی چې چاته پرسنلي کنځلې وکړي تاله څنګه جواب درکړي دا بیا هغه پورې ده که نه د سافټویر خبره وکړو زما په خیال جوړه اراده هم ښه نه ده ما سره ډېر ښه سافټویر دغه دي میکانکس دي او موږ ډېر ښه سافټویر اپډیټ کوو او یو دوه به راته ښایو انشاءالله اخره کې بس پیغام ورکول غواړئ پوزیټیویټي پهلاو کې نیگیټیویټي نه هېڅ نه جوړېږي که ما پسې ویډیو جوړوئ که بل پسې جوړوئ بل پسې جوړوئ صرف دوه وظیفې هم وي ستاسو د هغې نه پس پسه کوئ ځان کې څه هنر راولئ چې هغه تاسو هغه څه هیټ کی او ټول عمر د سره هنر سړي سره ټول عمر او زما پسې ویډیو بل پسې ویډیو څوک بدل هغه سر خور کی ځکه چې څوک برداشت کی زه اول نه برداشت کوم داسې ملګرو دغه او ډېر زیات محترم ډېر زیات ګران خان بابا دا زمونږ هم یو ارمان و چیرې موږ د خان بابا په قلعه کې ودرېږو د خان بابا سره خواته ودرېږو ځکه دا فخر مردان دی فخر پښتونخوا دی خو د دې خبره چې دا کم زمونږ لوکل چینل والا دي نو د دوی دا کوشش دی چیرې دا پروموټ شي دوی راوچت شي پښتون ښکاره شي خو افسوس بیا په دغه یو خبره باندې چې بیا زمونږ دغه پښتون عجیبه الفاظ او عجیبه کمنټس عجیبه داسې خبرې راوړي مخې ته چې هغه د کولو نه وي نو خان بابا په انټرنیشنل سطح که یو مقابله وګټي نو دا زمونږ دپاره د فخر خبره ده نو چې کوم انټرنیشنل کم کس چې دله چیلنج ورکړی دی نو موږ به خان بابا ته دعا کوو چې الله دې په هغې کې کامیاب کړي ما نوي درماني په خپلو دعاګانو کې یا سړی ته زما په دعاګانو کې هر وخت یې چېرته مې الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله په امان